یو بزرگو 300 کال عمرو 300 کال خدای ته سجده لګولې رکه ورتراله چې یا الله ما ټول ازمکه د سجدو نه وېستا چې مال به لا څنګه ځای جوړ کړی د شپې خوب ولید خوب کې سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده په دې لام باندې مد راخ کله دې لا دته تپوس کوي چې دا څه چل دی دا ما ته چې کومه ورځ نه پیدا یم ما ته دا حکم شوی دی چې په دې لام دا مد راکاږه لا وایا څومره موده وشول 3 لکه کال وشو چې په دې لام مې دا مد راخ کله وی بیا وی د قیامت په ورځ براته حکم شي چې اوس وایا چې الا الله لا مانا ایس نشتا ایس نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې بیا زه وایم چې الا الله کشته نو دغه ذات دی بل نه څوک ویل څه په پته پوهېږي چې دا ستا لام باندې مد 3 کاله وشو خدای ته څه قرب ویل والله که پوهېږم چې دا خدای ته قبولم دی او که نه یو وایي نارې که او د کټه کوزو غورځېده او وی چې خدای ما هیڅ نه دي کړي قدرت ورته دا وښوده چې ته په 300 کاله منځونو باندې دومره غاوره شي چې طالب په جنت کې کم ځای جوړي عزیزانو خدای پاک بانا غواړي بانا بشر حافی رحمت الله علیه یو بزرگو ډېر لوی سړی و دغه تصور یې پړه کې راغی چې ربا زما به څه حالي الله ورته وایي چې ستا حال به په خپل ځای هر څه چې وي هغه به وي ورشه فلانی شرابخانه کې یو شرابي دی هغه ته زما سلام ووایه بزرگ دی حیران شو ور روان شو شرابخانه ته دننه ننوتو فلانی چرته دی خلق اریان شو چې تام شرابخانه کې څه سړی ونیو د لاسه وخوځولو پاسه کم بخت بار راویستو ساده دې کړی ده چې خدای ته دومره قریب شوی خدای ما ته وی چې دته زما سلام ووایه سړی ورته په جړا شوی دی چې ما څه کړي دي وی سا عمل دې کړی په دې مې پوه کا وی والله که نور پوه او په لاره روانو ما او په کاغذ باندې کلمه لیکلې پرته وه نو خاورو نه ګنده وه ما صفا کړه او پاک ځای کې مې کېښوه چې یا الله ستا نوم ولې په خاورو ګنده دی نو ست مې کړه او سینې سره مې ولګوله او په پاک ځای کې مې کې په دغه وخت کې دې بزرګ ته بیا په زړه کې القا وشوه چې دې سړي ته ووایه چې تا زما نوم د خاورو نه پاک کړی ما ته د ټول عمر د ګناه نه پاک کړی او جنت ته به دې لېږم عرض میں داؤ جی چې الله صرف بانا قدر غواړي د قیامت په ورځ به وګورئ د دې منځګزارو کتارونه به وګورئ شیخ صاحب تا خو به ډېر منځونه کول دا ته کوم خوا روان شو خدای دې ورک کا تاسو خیال نه لرئ کتارونه به وګورئ زمونږ د ملک یو سړی تللی او کابل ته یو کوچي سره نوکر شوی
منځونه به ډېر کول خو چې کتو به د پټي په پوله به ولاړو منځ به کول آخر کې چې دا کوچی ډېر اعتبار په پیدا شنو دته چیلای را پټی کړي چې چیلای را پټی کړي نو کوچیا ورپسې راغی او غاټ کوتک ور سره او د دروازې له ولا اخلاص کو روزه ول استاد داسې کړي په دا ډېرو منځونو باندې په لوړه بم ولاړ وي او په ناسته بم ولاړ وي او په پروته بم ولاړ وي او شپه ورځ به دې منځونه کول ظالم بچیا او نتیجه دې دا وه چې زما چیلی دې را پټې کړ نو عرض مې دا و چې راشئ چې اوس درته د منځ ګزارو حال وښیم هغه ورځ یو زمونږ په دې دفترونو کې یو بابو دومره ګیره تر نامه پورې اوږده وه زه شاته ولاړ یم یو سړي ته وایي چې والله که ستا کار وشي چېرې تپوس دې کړی دی چې دله هم څه چای پاڼي په کار دي دومره ګیره ما په دې اوږه ورته لاس کېښو مال سلام علیکم وی ویل په خیر مال وی مه کوه اوس خبره درنه وتې ده ستاسو خیال راغی نو د قیامت په ورځ به وګورئ زمونږ کتارونه هم چې مونږ به کوم طرف ته روان عزیزانو عرض مې دا و چې سړی په رنګ نه سړی کېږي سړی په رنګ نه سړی کېږي سړی هغه دی چې خوی د سړو وي کردار د سړو پیدا کې قسم په خدای دی چې په ظاهر بزرگان وګورئ د شپې ډاکې اچوي او په ظاهر وګورئ انګریزانی ګیرې کلې سرونه انګریزي او د شپې شنې چای ځان ته په ترماس کیښي او ټوله شپه خدای ته په سجده پراتی ورته جاړي سهارې چې وګورئ ته به وایي دا خو انګریز دی ما داسې هم لیدلي دي او ما دا هم لیدلي چې او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې او د شپې خورې پردي مالونه سره د لوی ګیرې د شپې پردی اوبه په خپل پټي را سمول دا زمونږ کار پردي کور کې غم زما اختر دا زمونږ کار دی پردی کور وانېده او زما کور ودانېده دا زمونږ کار دی نو مونږ انسانان نه یو خپه نشئ رنگ دنگ د سړو دا څه کمال نه دی